بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. مخکې منګه د امر با شروع کړو چې ختم شونه منګه د مامور به با شروع کړو چې مامور به د کم څه الله تعالی حکم کړی نو پای کې با حسن خامخابوي ځکه چې الله تعالی حکیم ذات دی او حکیم ذات هغه همیشه د پاره د خو خبرو حکم کوي او د کوم خبر نه چې الله تعالی منع کړی دا نو پای کې به خامخا قبح موجود وي نو چې مامور به وي نو پای کې به حسن خامخابوي حسن به خامخاوي دا مامور به دا اذن به اعتبار سره په دوه قسمه ده یو حسن لعینه او یو حسن لغیره حسن لعینه من ویلو چې بری کې دا حسن د خپل ذات په اعتبار سره وي د بل په اعتبار سره به حسن نه وي او مامور به حسن لعینه دا بیا درې قسمونه چې یا به سقوط قبلوي یا به سقوط نه قبلي او یا به د حسن لعینه سره ملحق وي او مشابه به وي د حسن لغیره سره مثالونه ویل شو چې سقوط نه قبل الهي لپاره مثال تصدیق او چې سقوط قبل الهي لپاره اقرار او صلات او دغه شانتي چې ملحق حسن لعینه او مشابه حسن لغیره دای لپاره مثالونه دا هم ویل شو چې دای لپاره مثال دا زکات او حج او روزه دا مثال ذکر کړو نن سبق کې د مامور به دویم قسم حسن لغیره بیانې حسن لغیره دې ته ویل کېږي چې پدې کې پدې مامور به کې په خپل باندې حسن نه وي بلکې دا حسن پکې دا غیر د وجه نه راغلی دا غیر د وجه نه پکې حسن راغلی او مامور به ته پکې رسر نه اډو د خلینو د دې هم درې قسمونه دي یو قسم اداله نمبر 1 چې دا مامور به لپاره با جدا کار کولی او د دې مامور د غیر لپاره به جدا کار کولی مطلب دا چې د دې مامور به په ادایګۍ سره با غیر یا ادا کیږي یا بغیر نه ادا کیږي کله دې مامور به په ادا کېدو سره دا غیر ادا کېدو دا یو قسم دی کله دې مامور به په ادا کېدو سره غیر نه ادا کېدو دا دویم قسم دی او دریم نمبر چې په دې کې حسن ناغلی وي دا شرط وجنه چې په شرط کې حسن وي جو په دې کې هم حسن چرنده پکې راغلی پوه شو به باندې چې په شرط کې حسن وي د دې وجنه په دې مامور به کې هم حسن ناغلی په شرط کې حسن وي بیا د دې لپاره مثالونه او دا هر څه ذکر کړی دي چې په نفس د مامور به سره ادا کیږي چې د دوانو د لپاره جدا فعل کول نه دای لپاره لکه jihad ده ځکه چې jihad په دې کې خپل څه حسن نشته ده ځکه چې دا ویل ته ویلي او په دې په اسراء اعلی کلمت الله راځي یعنی دا الله تعالی غ دین په دې سره بلند کیږي او د دې لپاره جدا فعل ضرورت نشته ده بلکې په دې سره دغه چې ته jihad کې اعلی کلمت الله په خپل باندې راځي پوه شئ او دغه شانتي دا او د هغه لپاره چې د غیر لپاره جدا فعلی او د مامور به لپاره جدا فعلی لکه د مونږ چې نه دا او د مونږ لپاره بری کې حسن نشته دی په او د اصل کې دا او بځای کولی ځان یې کولی او بری کې دا حسن د غیر د وجه نه راغلی د مانزه د وجه نه او دا حسن او دا غیر د په جدا دی کې پوه شئ په دریم کې چې نن دا خبره کو چې لکه دا په نفس مامور به سره ادا کې په دغه سره جری کې دا حسن راغلی د شرط وجه نه او دا شرط لګي شرط مراد قدرت ده او قدرت یعنی یو کار کې حسن د دې نه راغلی چې د حسن په شرط کې حسن ده او شرط دا قدرت ده نو دا قدرت خو د ټولو لپاره دی دې لپاره دیونه جدا ده کوم دا خبره تر حکومت بل ده دا د پور وې به مخکې او لغیره ویل دو زیر معلوم ده او لغیره عطف على قوله لعینه واذا مصنف دا قول او لغیره دا د مصنف په مخکینی قول باندې چې مخکې ویلو او لعینه نه پاغه باندې عطف ته نو فرمایي چې الحسن چې دا حسن یعنی یو څه کې حسن جلین دا خو بیا یا بدا عین د وجنه اما ان يكون لغير المأمور به یا بوی د مأمور به د غیر د وجنه بان يكون منشأ حسنه هو ذلك الغير چې منشأ د حسن جلین دا بدغه غیر بوي والمأمور به لا دخل له فيه هذا مأمور به د په دې کې صدقل نه وهو ثلاثه انواع ايضا على ما بينه بقوله
او دا حسن لغیره مامور به حسن لغیره د دې هم درې قسمونه دي چې مصنف په خپل قول سره دا واضح کړی دي. انا دي نمبر 1 وهو دا غیر اما الله يتأدى بنفس المامور به چې په نفس مامور به سره بنا ادا کیږي بلکې مامور به د لپاره وجوده فعل وي او د غیر د لپاره وجوده فعل وي لکه مون شو او دس وسغره او دس کې په خپل حسن نشته لري پرې کې د مانزه د وجنه حسن ده او د مون جدا فعل له او د جدا فعل له او يتأدى یا به دا غیر ادا کیږي په نفس مامور به سره دا غیر به ادا کیږي په نفس مامور به سره لکه جهاد شو نو په جهاد کې په خپل حسن نشته لري پرې کې د حسن ناغره د اعلاء کلمت الله لپاره او د اعلاء کلمت الله د غیر لپاره جدا فعل نشته ضرورت بلکې په دغه مامور به سره دا غیر په خپل باندې ادا کیږي. پوه شئ مثالونو تفصیل را روان دي ان شاء الله. او يكون حسنا لحسن في شرطه یا با یو سیز دا با پدې کې به حسن راغلی وي ورسو د دینه چې د دې په شرط کې حسن وي یعنی په دې شرط کې حسن دی د شرط د حسن د وجنه په دې مامور به کې حسن راغلی دی. پوه شئ به معنی چې دا مامور به حسن د دې وجنه لا چې په شرط کې حسن دی لمانا بعد ما كان حسن لمانا في نفسه او ملحقا به ورسو د دینه کدا حسن وی دا معنا د وجنه ک فی نفسه او ک ملحق په دې سره لکه پوه شو به معنی یعنی مطلب یو لفظ یو اسم دا اول یو فعل دا ملحق بنفسه دی او ک ملحق دی پای پوره خو پرې کې د شرط وجنه حسن ناغله دی. في هذا التقسيم وامثله مسامحات په دې تقسیم کې او دې په مثالونو کې ډېر مسامحې دي اصلي بګه لان ضمير هو راجع الى الغير وضمير يكون راجع الى المامور به و دا کوم چې دا عبارت لیکل لري رحمتن وهو اما الا يتأدى بنفس المامور به ویني نو دلته کې ګوره ساو بری کتابونو کې لیکل دا هو دلانه غیر لیکل لري نه او روستو چې لاړ شي دا يكون لاندې مامور به لیکل لري نو په دې کې اشاره ده دې طرف ته چې په هو اما ان يتأدى په دې کې دا هو ضمیر مرجع دا غیر ده او په یکونو کې دا هو ضمیر مرجع مامور به ده کله چې په یو جمله کې مختلف ضمیرونه ته یو څه راځي کې نو دا انتشار د ضمایر راځي او دا چې دا په کلام کې حسن نه پیدا کوي فکار دار چې ټول ضمیرونه یو څه راځي وي فکار دار چې هو ضمیر دی غیر راځي وي یکون هم دی غیر راځي وي ودل کې دا هو دا غیر راځي دی او یکون کې هو ضمیر دی دا راځي دی مامور به دا نو په دې کې انتشار د ضمایر دی د دې وجنه یو مسامحه پکې ده هغه پوښتنه مې معنی وفي هذا التقسيم وامثلته مسامحات لان ضمير هو راجع الى الغير لك ضمير ده هو دا راجع ده غیر ده وضمير يكون او ضمير ده يكون دا په کوم ځای کې دی لکه دا هو او دا يكون دا په متن کې دی ها په متن کې دا راجع ده مامور به ده وفي انتشار او بریګ انتشار ده معنی دا ده ان ذلك الغير الذي حسن المأمور به لاجله چې دا غیر چې دا غیر د وجنه په مامور به کې حسن پیدا شوه دی دا غیر چې دا غیر د وجنه په مامور به کې حسن پیدا شوه دی اما الا يتأدى بنفس فعل المامور به یا بدانه ادا کیږي په نفس د فعل مامور به سره یعنی د دې په ادا کول سره بدا نه ادا کیږي بل لابد ان يوجد المامور به بفعل اخر بلکې ضروری بدای چې د دې مامور به لپاره بل فعل مندل شي یعنی د غیر لپاره جدا فعل او د مامور به لپاره جدا فعل الکه مامور به کو بری کې منځ ده کنه منځ د حکم کله شوی دی پوه شئ په مدای کې حکم نه لګل شي نو فهو كامل في كونه حسن للغير نو دا کامل ده دا کامل ده چې دا په کامل طریقې سره دا حسن للغير ده الکه پوه شئ ځکه چې د دې مامور به لپاره جدا فعل او د غیر لپاره جدا فعل ادا کول کېږي پوه شئ نو دا کامل شو او يتأدى بنفس فعل المامور به یا بدا اداګي په نفس د فعل مامور به سره لا يحتاج الى فعل اخر چې دا محتاج نه بل فعل دلګه موږ به وایو سبا ان شاء الله د دې لپاره مثال د جهاد ده چې دا بل فعل فهو قريب من الحسن لعينه نو دا حسن لعينه ته نږدې ده لکه څنګه چې د حسن لعينه لپاره جدا فعل نه کولای کېږي بلکې دا فعل چې توګه بدی اوسه راځي نو دا شان دي بدی کوم دا اوسه راځي او يكون ذلك المامور به حسنا یا بنا مامور به پدې کې به حسن ناغلوي لحسن في شرطه
د وجه د حسن په شرط دیږي چې دا مامور به حسن د دې وجه نه دا چې د دې په شرط کې حسن دی او هو القدرت او هغه څه شری دا شرط څه شری قدرت یعنی په یو فعل کې یو فعل د ته چې دا حسن دی دا ولې حسن دی ځکه چې د دې په هغه شرط کې حسن دی او شرط مراد قدرت دی یعنی مطلب دا دی یعنی لا یکلف الله تعالی چې نه مکلف کوي الله پاک لاحد هیڅ یو کس لرا بامر من المامور په هیڅ یو امر د مامور نه الا بحسب طاقته وقدرته مگر داغه طاقت او قدرت موافق فهذا ايضا حسن واذا هم دغه رنګ حسن دی وهذا القسم دا قدرت چونکی د ټولو د پاره شرط دی قدرت چونکی د ټولو د پاره شرط دی لکه مونږ دی کنه نو د مونږ د پاره قدرت شرط دی کنه یو زنانه د هغه د حیض راغله ده نه خو مونږ نشي کولای ځکه چې قدرت نشته ده یا یو ضعیف کس ته او د باندې روزه خو مامور به ده او حسن به هم شته ده ولکه د قدرت نشته ده پوه شئ نو دا قدرت چونکی د دې ټولو د پاره د 15 قسمونه شپږ قسمونه وشولې یو درې د حسن لعینه او درې د حسن لغیره نو 15 شو کنه نو دا شپږم نمبر ته دا قدرت دا چونکی د 15 ټولو لپاره شرط دی د دې وجنه جمهور علما کرامو دا قدرت یا شپږم نمبر قسم دای پکې نه ذکر کړي بلکې دا شپږم د 15 لپاره شرط ګرځول دی دا شپږم د 15 لپاره شرط ګرځول سبع علامه فخر الاسلام رحمت الله علیه دا قدرت پکې شپږم قسم ذکر کړی دی جو مصنف رحمت الله علیه داغه تابعداري کړی دا او دا په حقیقت کې دا شرط نه نه لکه پوه شو دې معنی دوی چې په حقیقت کې دا قسم نه لري او د مخکینو 500 د لپاره شرط نو پکار دا چې دا بیا ویلې وي چې لکه دا او يكون حسنا لحسن في شرطه بعد ما كان حسنا لمعنى في نفسه او ملحقا به او لغيره ولا بکارو کنه چې ویلې وي پوه شو دې معنی لکه باندې معنی پوه شو دا شپږم نمبر چې کنه دا قدرت او دا قدرت په حقیقت کې جدا قسم نه لري بلکې دا قدرت د مخکینو 15 د پاره د 15 د پاره شرط دی د مخکینی 15 د پاره نو ولی ذکر کړل او علامه فخر الاسلام رحمت الله علیه ذکر کړو جدا پکې هم ذکر کړل وای ښا چې ذکر کړی دی نو بیا دل پکار دا وا چې دا متن چې د لیکل لري چې او يكون حسنا لحسن تسمتن تو ګورئ چې حسنا لحسن في شرطه بعد ما كان حسنا لمعنى في نفسه او ملحقا به دغه دي کنه نو ورستو دل پکار دا چې او لغیره وسلم لیکل وي بری خبر باندې پوه شوي دغه ځای پوره بیزو وهذا القسم ليس بقسم في الواقع واذا شپږم نمبر قسم نه نه اخرنه واذا په واقع کې څه نه قسم نه نه ولكنه شرط للاقسام الخمسه المقدمه لیکن دا شرط د مخکینی 15 قسمونو د پاره چې ال عینه او غیره دي 15 قسمونه لکه درې د حسن عینه او د حسن غیره ولهذا دری وجنا لم يذكره الجمهور بعنوان التقسيم دری وجنا جمهور علماء کرام دا په عنوان د تقسیم سره نه ذکر کړه وانما ذكره فخر الاسلام مسامحه وعلامه فخر الاسلام رحمت الله علیه مسامحه دا ذکر کړه دي وسماه ضربا سادسا او دل نمبر کړه دي چې د شپږم نمبر قسم جامعا لكل من الخمسه المتقدمه چې دا جمع کوونکې دي د 15 مخکینو لره فاذا كان جامعا وکله چې دا د 15 لره جمع کوونکې کله چې دا شپږم نمبر قسم دا قدرت د 15 لره جمع کوونکې نو فینبغي نو مناسب دی مصنف رحمت الله علیه لداوا ان يقول چې دا فرمایله وي بعد ما كان حسن لمعنى في نفسه او ملحقا به او لغيره لکه پوښو مې باندې وای دا ولې د ویل پکارو دا ویل چې پکارو کنه چې دا قدرت د 15 وړه د لپاره شرط ده لکه د اولین لپاره مثال منګه تصدیق ویلو نو تصدیق د لپاره هم قدرت شرط ده د مونږ د لپاره هم قدرت شرط ده د روزي لپاره هم قدرت شرط ده او دا شان د وضو لپاره هم قدرت شرط ده د جهاد لپاره هم قدرت شرط ده نو چې دا حسن لعینه او ملحق به پکې ویل دي خو لغیره پکې نه دی ویلي وای دا پکې ولې لغیره ټکه پکې ډول نه ویل لکه پوښو به معنی حتى يكون المعنى جمانا دا شوی ان المأمور به چې مأمور به بعد ما كان حسنا رسل له حسن لمعنى في نفسه دا وجه دا هغه انا چې د دې په نفس کې دا یعنی اصل نفسي دی ک تصدیق لکه تصدیق دا د اولین لپاره مثال چې سقوط نه قبلای صلات دا د لپاره مثال چې سقوط قبلای
او ملحقا به یا چې کوم ملحق به دې سره لکه زکات صوم او حج او لغیره کالوضوء والجهاد نو صار حسنا لمعنى اخر نو دا حسن شو د بل څه د وجنه وې اوس ګوره چې دې ټولو د پاره دا شرط د حسن بګې د شرط وجه نه راغی نو بکار دا و چې دې ټولو د حسن لغیره ویلې وکنه دې ټول دې څه ویلې حسن لغیره چې په دې ټولو کې حسن چې دا د شرط وجه نه راغلی دی او د سینې دی ویلي پوه شو مې باندې وای ګوره په دې تصدیق سره او په صلات سره په دې کې دا وسره ځکه په دې متن کې ذکر کړل چې په دې کې داسې شری کنه نو یو غدام دغری حسن لعینه دي او چې قدرت ولا شرط نو حسن لغیره هم شو او کم چې پکې لغیره دي نو هغه مخکې نه لغیره دي ای پکې ځکه نه ذکر کړل کم چې لغیره دي نو هغه د مخکې نه لغیره دي کنه او دا حسن لعینه او ملحق بالحسن دا پکې ذکر کړل چې هغه اول حسن لعینه او وسه شې شولو حسن لغیره شو دغه چې پرم دا دغه شرط کنه او دا لغیره خو د مخکې نه لغیره دي واښو مې معنی نو دغه پکې لغیره ذکر نه کو په متن کې وهو كونه مشروطا بالقدره دا کې الذي مشروط بقدرت سره فلهذه القدره نو دا قدرت صارت اوامر الشرع دا وګرځي اوامر د شرع كلها ټول حسنه للغير حسن للغير ټول وګرځي دل کنه لکه پوښو مې معنی نو چې ټول حسن للغير شروع بیا پکې دل او لغیره ټکه ول نه ذکر کوم دې نو خبره کوي دا اعتراض کا جواب دے ولكن الحسن لمانا في نفسه لكن حسن لمانا في نفسه والملحق به او ملحق حسن لعينه پورے سوار جامعا دا شو جمع کون کې لكوني لعينه ولغيره لعينه خود مخکنو او لغيره وشو کنا نو ځکه دا ذکر کړل ولهذا قيده بهما د دې ودینه مصنف رحمت الله علیه قید ولا غودری په دې سره بخلاف ما كان لغيره په خلاف د ما كان لغيره فانه اجتماع د جمع کړي فی الحسن لغيره من جهتين فريق حسن لعينه د دوه جهتونو جمع شو لاجل الغير المذکر دا غیر معین دی لکه پوښ به معنی ولاجل القدره د قدرت وجه نو د غیر معین کېدو د وجه فلا يخرج الكون فلا يخرج ندي وتل عن كوني لغيره ولعله لهذا الذي وجنا لم يقيده به نه مقید کړه په دې سره لکه پوښ به معنی په دې باندې پوښ وای نو ګوران سبق کې منګه د اصل لغیره تعریف کو چې په دې مامور به کې په خپل باندې حسن نه وي بلکې په دې کې د حسن د غیر د وجه نه راغلی د دې مامور به اصل لغیره درې قسمونه دي نمبر 1 دا ده چې دا غیر بنفس مامور به په ادا کولو سره ادا کیږي او دویم نمبر چې دا غیر د نفس مامور به په ادا کولو سره نه ادا کیږي چې کم غیر د مامور به په ادا کولو باندې نه ادا کیږي نو هغه د حسن لغیره کامل دی او کم چې غیر د مامور به په ادا کولو باندې ادا کیږي نو هغه حسن لعینه سره نږدې دی حسن لعینه سره نږدې دی شپږم نمبر دی وای چې په دې کې حسن راغلی په مامور به کې حسن راغلی وي د وجه د هغه شرط نه کم چې د وجه د شرط نه په حسن لري مطلب دا چې د دې په شرط کې حسن دی نو د شرط د حسن د وجه نه په مامور به کې حسن راغلی دی او شرط نه د قدرت دی پوه شو باندې باندې بیا وایي چې دا شپږم نمبر دا قدرت دا چونکې جدا قسم نه دی لہذا جمهور دا قسم نه ذکر کړي بلکې د دې پنځو د پاره شرط ګرځولې ده د پنځو د پاره شرط ګرځولې ده د پنځو د پاره شرط شو نو دا ټول حسن لغیره شول ټول څه شول حسن لغیره شول نو بیا په کار دا و چې مصنف د دې سره حسن لغیره هم لګولې نو حسن لغیره و سره ځکه ونه لګو چې دا مکه خو حسن لعینه وو لکه صلات او دا شان زکات او تصدیق دا اصل لعینه او ملحق خو د کله دا غیر د دې لپاره شرط شو دا قدرت د دې لپاره شرط شو نو اصل لغیره شو او کم چې دا اصل لغیره دی هغه د مکه نه لغیره دی یو خدای چې معین دی او دویم دا چې لکه قدرت ولا شرط ده پوه شو نو ځکه وسره لغیره قید ونه لګو لکه پوه شو دی معنی دا واړو شبه زر واړو شبه